راشه وګوره دا شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه زه هم د ډېر معتقد یم ډېر لوی سړی په خپل وخت کې بے حد ډېر ورته راغلی یم بچپن کې طالب توب کې مولا توب کې اوس د آبادۍ لګې ګڼې شوې ما هر ټول خلک پېژني خو چې کومه لار باندې ځم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم هلکه زه لار لنډوه خوار چې سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډوه نو دې وجې نه اوس لږ مشکلات دي دې خوا وګورئ شیخ جنید دوو یو شیخ جنید پېښوري او یو شیخ جنید بغدادي رحمهم الله تعالی و تبارک شیخ جنید صاحب په دور کې یو ډمه وه دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې به سر نه باسي سر چې د الله نه سوا د بل چاته ټیټ کو په ټکي کافر شو بل څوک دی چې د هغه په مخ کې به سر ټیټ شي د ټول بدن بادشاه سر دی د سر بادشاه تندی دی نو د ټول کائنات د بادشاه په مخ کې به د ټول بدن بادشاه ټیټه د بل چا په مخ کې به نه ټیټه په دې خبره پوهېږئ دمه وا د په دور حیات کې دمه وا خلق ولراله وی جی خلق غرق شو وی چې ولې وی دا یو ډمه دا او د شپې 1500 روپۍ لیو اور سړی ځي هلته شپه تېره کړي او 1500 روپۍ ورکړي خلق یې تباه کړي ویل ورشئ پیران دې ته وایي او بزرګان دې ته وایي تو اس دل ورشے چ حضرت بار تلوگ شار شرابی تھی گئے سر کافر تھی گئے عورتیں بے حیات تھی گئی ہیں دے برتے جلو سنگیوں میں دعا تھی ایسا دعا تھی ایسا تسپے پلاس کے پجمات کے کیلاس تلخو خوان کوی تسپے پلاس کے پجمات کے کیلاس تلخو خوان کوی لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خوان کوی لوی پیر جناب محمد رسول اللہ صحابہ بچ خبر دل دے بد ٹولو نہ مخ کے پا میدان کی تورا پلاس ولاڑو مدینه منوره حمله کیږي صحابه چې ځان تیارولو چې بار وروته دی واپس را روانو صحابه ته ولې وې صاحب حمله کیږي وې زه میدان نه عالم نشته خیر خیریت پیر دیته وې بزرگ دیته وې مونږه زمانہ کې پیران منگا دا دیوبندیان بزرگاں دے خلاف اولیاءوانو نہیں مندے اولیاءوانو جڑے نہیں مندے انہاں دے وچ ایمان نہیں ولی مانا خدا دا دوست جڑا آدمی خدا نو منسی خدا دے دوست نو بھی منسی اولیاءوانو مننے گن کپانو نہیں مننے دا جیبونو گن کپان نہ منو دا سلاسه دوانه به مې نو بس ښه امین یا الله اولیاء څوک نه مني نن را پاسې رونو هاي هاي خطر ده رونو غرق شوي د سیمولیان پیدا شوي دي چې زیارتونه نه مني هاي هاي تاسو وایي چې وایي دا خو رښتیا ده جوړ هلکه څوک دي وایي دا دیوبندیان زیارتونه نه مني تاسو چې چرته دیوبندې ګورئ بیا لکه توره بلا چې ګورئ وای دا بلا زیارت نه مني راشئ ما نه زیات زیارتونه څوک نه مني ما نه زیات زیارتونو ته څوک ځي نه ما نه زیاته دیرو ته څوک نه ځي هر څه منم خو پادیرا مړی د انکم ټیکس افسر نه منم ته پوهېږې په خبره مونږ د پاکستان ټیکسونه نه منو نو دا پلانې ټیکس ته ورغم ورپسې مال په آرام کېنه زما په کور د ټیکس لګولی دی ویلی او چې موټ
راشه زما ژوند مطالعه کا کس کمی پورا کې به او کزیاتی تی واله خدای راستی کا نه درک ویل جی دغه ما چې ستو در کوم نه دا د کمیټه ټیکس دی دا د پلانی ټیکس دی دا د پلانی ټیکس دی دا ټول ملک ټیکس برای خدا غیر ضروری اخراجات ختم کئی ٹیکسونو تب ضرورت اڑو پاتی نشی خبر میں سکولا دا شیخ جنید رحمت اللہ علیہ دمادا او 1500 ولور شي ورتوای چې بیګالا نور څوک مپریدا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی دمه چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلاو وسه خو دمه کار څه خبر راځي راغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شي خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے مثلا مرا درکار نیست وہی دی خلق کنا کورتن نوت بی بی پدے میں پوئی کچھ دا 1500 روپے دے پا کم وادرانه واغستے ویدیش پکې زما ځان تا ته وقف دی ته چې څه وې زه به ویم چې خج وی انکار خو به نه کې وی نه وی ښه ده کوټې ته لاړم وی بیبي زه پیرم صفایي ډېره خوښوم ستا د جامو بدن سره پردي سړي لګېدلي دي ورشه غسل وکړه اولامبا پاکې جامې واغونده بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسلو کو پاک جامع پی واغسته او راي واسطه چرای واسطه بیا ورته څوای وای بی زه خو ګوره داسې پیر غوندې منځونه مم ډېر خوښ دي نو شپه اوږده ده نورې خبرې به کوو خو په دې مانځه ودرېږئ او 2 رکعاته مونځ ته وکړه او 2 به زه وکړم بیا به نورې خبرې کوو وبه کوي داسې او شرمیدل یا قاما ته خو چې حجرې ته ډمراولې دا د راډ د روشنایۍ پیدا زلمي چې دي دا به کله خپله کرکولی راوالي ډمې ته به په سر کې د دې ډېر جوش نه کله به دا دوی دا تماچکوړی چې پیدا کړي دا شلخی تماچکوړی به پیدا کړي نو دا به ټک 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 ها ملک دی یوړو ټول ټک 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 یا دا دریوال کلاشن کوپونه را پیدا کړي واده دی او سنت ډر لا حکومت نشتا که حکومت کې لږ سره سترګه وی او سپیرټ پکې وی او د شپارسلی او د رشفتلی زمانه نه وی محمد علی او لیاقت علی مړه شو کنه نو شپارسلی او رشفتلی ژوندي دي شپارسلی او رشفتلی زمانه نه وی او ما ترانی ولې چې تا ته د کلاشن کوپ چلولو ډیر خچل درځي تیار غزا ده په کابل کې او په دې تورخم می ورړولې وې چې ترغه والله کرانه راشي چې یا کابل فتح نه او یا شهید شوی نه چې ستا عمر چې تمانه بیا ډزو نه کی دا تاسو سال جوړ کړی یې شیدلې وریجې در باندې خو یو ټرک ته مخې جاي نو پټوله لاره در نه صاحب د بالا مانه ډمبوکی جوړ کړی دي صاحب الا 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 دا زامرګرو ته پښتانه لاړ دا پښتانه وګوره پښتون څه پښتون ته خو د پښتون یو کردار ما ته وخایه نور قومونه ولې اسمان سره خبرې کوي ځکه چې هوش ته پکې ته ولې ټوله ورځ سپي جنګې
ځکه چې جوش دی درکې سوډا واټر بوتلې خو چې سر در نه وي ټوټ لاندې بیا هیڅ نه تماچه راواله سړي غول مه خوره ته غول مه خوره بس او چې ویولي بیا په خلکو پسې د مورم ګرځي خویندې دې ګرځي پلار دې ګرځي در په در خاورې په سر چاله ولې کیس دی چې کیس نه پانسي حکم در باندې وشي بیا په جوړه پسې ګرځي داسې ده که نه ده شرمېدلو په څه به شرمېږئ تاسو له تقریر پکار دی تاسو له تقریر نه تاسو له کاربین پکار دی چې سړی ګوره دا مازغی الوزی دا تقریر خلق دی دا بني اسرائیل دی بني اسرائیلو به ښځه د لاس نه ونیوه موسی علیه السلام ته بیا راوسته به دې ښځې نه مې که منې کې نو تا پیغمبر نه منم او که دې نه مې نه منې کې نو منم دی او ویل دې نه به دې اول منې کوم ویل بیا دې پیغمبر اډو بنم زه بالا معنی کې کله دکان کې ناست یم زما مخکې دا پښتانه تېرېږي ګډېږي تماچې ورسره یي ګلونه یې چولي په خر یې هلک سور کړی ورسره بینډي نو ما ته هم داسې ګوري او خاندي چې بجلیګر استاد ته خو زمونږ برخلاف یا خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه وکړي د دې دا مطلب دی که نه که بل څه دی یعنې ما ته کته او خندل د دې دا معنا چې خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه کولی شي که نه شي کولی نو زما خدای بیا داسې چې په بالا معنی کې ډز غپ به داسې سملي او لک کښنې پروت مورې های پای های څه چلو شو زوی مې چا وشو ډېر ښه سم کار رحمان بابا کی صدا ناجوڑ ہے تا ته بله ناجوړتیا نشته د عشق بیماری ده درته عشق نه توبه وباسه وی جي عشق نه خو توبه نه وباسه وی خدای دې نورم زیات خپل یار ته وی چې ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بدتر دا خلق چې دین زیات بدتر شي دی کې د دې زید شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دمه په منځ دروله او به کوي داسې وایي په ایمان څومره پښتانه ناست دي او به کوي اوس به زه شیخ جنید بغدادي او پېښوري کوم ځای نه پیدا کوم په مانځه ودروله او دی په سجده پرېوتو او خدای ته وایي چې هر چی کردم بود یا آخر کردمش هر چی کردم بود یا آخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خودم رکار ہو چې دا ډمې کار زنا وه ما د دې زنا نه راوست او تا ته مې ودروله زما خو دومره کار و او دې نه مخکې پس رجوع قلبی کار تو را خدایا د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی دا ستا کار پس رجوع قلبی کار تو را قلبها قلبت فعل مصطفی اے اللہ د دې زړه د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه تور کو ځان سره تعلق پیدا دمی چې دا وره د بیهوش تر سبا پورې بیهوش پرتاول سبا چې را پاسې دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګ شو بزرگان دی توای چې ډمې به راونی وي د ډمو کور تتلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلق یو خزه ورته داسې ناس بو داس کوزه به لړا کړه کیوں ہے جی کیوں ہے
वो कराची च मेरे मुरीद दे कार ते आग लगे ऐसी थे मैंने बुझा छोड़ा। वाह सुभान वाह वाह क्या कहने, वाह वाह क्या कहने। देखो यो खजे वर्ता वे ची पीर साहब रोठाई में दरता कड़े दा वे ची सदी सब पखे वे जी सरकड़ी चरगान वे खा अल्लाह दे कबूल की संज्ञान वर सर लाड़ चरोटाई तकेना से खजे द पतनुस के द लान दे चिरगी खेदे और पासे पी यशीदली उरिजी अचूली आ पतनु से राउड पीर से मक्की के वे खजे ता हुई च सरकड़ी चरगान भी वे बिजी दगा दर गरीबी में वो अल्लाह का नूर सरा सरा गरीब है अखवा का मोजेरे कदर नशे कोले द बुजुर्गानों न रागवाड़े चला वे जी ओखरे कना खैर दे नखो जई चीजू और ते पीर साहब जमा नो देजे न कराची की द मुरीद और लगे दले खुवीनी और सिर उरीजो लांदी चिरग ने भी नहीं आवरीजे दासी किड़े चिरग पकी बूटी खतेर हुईस्ते न भाई खुदा एता होगा खुदा एता होगा पदी कुसो की गर्जी चिमटा वर सरई द उस पने तपलानी बाबा कलंदर रागले दे खजी चे वर्ता दसी उगूरी द दरवाजे पसूरी के स्तरगे श्री वही खोरी सुचा सैद दे स्तरगे श्री सुचा सैद दे और श्री आगा स्तरगे दा कमबख्त पे चर सुस्कल उसकल श्री शी नदी हुई सुचा सैद चीजी और सवर्ण लाड़ो कलंदर दर न बेनवा दे कोर तदे खुदा खैर की कलंदर दर मजा मजा बाबा अला मजा कलंदर बेनवाला खुदा तो गॉड संडा बई दाती उम्र गट बई चिमटा बवर सरई सहबा खुदा तो गो रही ए बदबख कौम ए बदबख कौम दा से खल्को ल खैरात वर कोलम नारवा दी ते देता मादा के चिप तैयार अगर त मिलावीगी मजदूरी मक्कावा कार मक्का ए बदबख तासो गोरे पर शब कदर म्याश के खजी पालू ना आची करे ख्याल करे आची ये पुख्तनों के टोलो आए कने पालू ना आची तमचे वर्ष पते खान प्लारा स्तापा अलम रहो तोरते खा सपके रहो ये गिरे बदे नोरम लगे होगी दैशी अल्तबे सरऊ को दा खबरें खुन्नन में दा खबरें जरूरी गणे ले देखो गोरे तासो के दसिम दी मारम म्याश्तवा पकारू ची शहादत से खबरें कड़े दादत से हुई मां दगा हुए रागले वे तबी निवले वे द कुनैन उस्तन में दर तपदा सुंबाई की वो वाला दे देना दे तबा वताना मां दगा हुए आलता मलेरिया नहीं वाले उजदल सेबा अलवा पखा कमा दस पकार दी भाई मलेरिया तभी नहीं वाले बेख्तियूजा कुनैन दल पकार दी दाद कुनैन उस्तने में चिदर तमे वो आले अल्लाह दिस्तासो मलेरिया खकी जमा मलेरिया दिम खुदा पाक खकी जम स्तासो ना द कौम सड़ैम स्तासो द मल्क सड़ैम कम बला की चितासो गेरिया दगा बला के जा गेरी खजे कंट्रोल कई लूड़ा कंट्रोल कई करिश्तिया जान ता पुख्तानो आए न दा पेग ले लूड़ा पचादरों की स्कूलों तमई पम दर बांधे लगे दले दे न पशल शल जर रुपए मोचियानो कोचियानो ननबयानो चित्रगंडो दुयूम पशल शल जर रुपए वीसीआर अगस्ते हुकूमत बोला मेहरबानी उकड़ा वीसीआर बांधे टैक्स माफ को पचाबड़ी कोई टैक्स लगो ले दे कमेटे कारपोरेशन टैक्स पेरंगी या रुपए द बम्बी फीस हो अवधि दीसी पेरंगियानों की 25 रुपए फीस 25 रुपए म्यार तब पदे खपल मल्क अखराजात ज्यादती अखराजात स्तासो का पर उखरा
اخراجات نه دي زیات، د خزو اخراجات زیات کنه داسې اخراجات د خزو زیات دي. 14 کروڑ روپے د کال د خزو د پودر او د سرخی خرچ دی. 14 کروڑ روپے. نو په چابړي دی هم ټیکس لګولې ده، د کمیټې ټیکس، پراپرټي ټیکس، انکم ټیکس، پلانې ټیکس. اوس بیا اخبار کې ورګړي چې گوشوارې داخلي کوي. اعلی وزیران صاحب وزیر مالی وایي چې دومره مې راغونډې کړې، دومره مې خپلې دې پکې څومره ورکړي، دومره دې راغونډې کړې په ټپو کښېنې تا پکې څه ورکړي. زما عزیزانو عرض میں داو چې غیر ضروری اخراجات په دې ملک کې دومره ډیر دي چې څوک د لوګي مري لګیا دي. وای څوک وای چې څوک او څوک وای چې څو خورو. د چا د سبزی په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو. تاسو چې سار لاړ شي د سګوري پرونم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ کړی بل ورځم دا پخ دا سی وایي کنه په دې غضب په ټول وخت ای پرون به دا ویل خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک دې پتندرو لګي کچالان دې خدای و الوګان دې خدای و نو تا خدای و نو سره و تا خدای و دغه بلاګانې چې تاسو په کورونو کې ناست دي که تاسو خوره وکړه کمړو مراشي په قبر می متیاز یو کوي کمړم او زبمرم د پیښور خلکو سیټي عبدالغفور باندې مم پختای ماته کړي چې مړ شو جنازم دغه اسمان ته رسولې و. مفتی عبدالرحیم تبمیندو ویلې د پیښور خلکو چې مړ شو نن یادوي چې واقعي مفتی عبدالقیوم تبم په کال کې 2 ځله په منونو کنځلې کولې چې مړ شو بیا هم په قصخانه کې په باران کې جنازه ولا اوچته کړو. داسې به د بجلیګر مولا مرمانو کې نن ارامیانو لستنې والو والا بل مولا نه دی پاتې په پیښور کې. داستنی نن ټول خسیان شو تاج و تخت برقرار والا لګیا دي سه. یا الله دعا ورته ورته ولې وکم ما څه کار دی چې دله دوا کوم ځان لولې نه کوم. نن ټول په قهر سګلاړه شورا کې ناشته سه څوک صوبائی شورا کې نه نوتی دي. دا ته تاسو کو جی کیا حال ہے بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے. کیا بوجھ پڑ گیا ہے سر پہ. تم ہے کیا تمہارے پاس کیا ہے. شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی میری داڑھی منڈواؤ. شورا ممبر نے خیٹی ممبر نے شورا سے نظمازیدان عرض میں داو چې د ملک لاج ساتي دا ملګری بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. دا ملګری بالکل د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. دو عظیم دشمنان یو روس او یو انډیا دا ستا په سر ولاړ دي. الله دې نه کړي هغه ورځ که په دې سرحد را پار نشو 1500 کرته دل راغې په کور کې دل سړی وشته او مونږ څه کوو. یو کوچی او د خاري جګړه ونه دا خاریان هډر چالاک دي. اړنګتای به کوچی تواچو غرب راو به غرزول. دا کوچه به چر پاسه دو
ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه اخره به چې بیا را پاسېد بیا به چړنګېده بیا بیا دا کوچی راغرب واله ویل به ته یو وارې رازک سه ته یو وارې رازک سه اوس مونږ وایو چې ته یو وارې بیا وکړه چې غړم غړم مونږ وایو زه خیر دی دا ظلم مړه ود بھی ته تو کچھ کیسے نه دا ماشومانو کې د پېښور کې زما تجربه شوې چې دا ماشوم په دغه ځای وي که نه تو ود ته مار نه چې ټک شي بیا په دم هله بچې تو ود ته مار نه چې بیا ټک شي ای بلیاتی تو ود ته مړه دا مخ والا تک سور کی په والو والو وای تو ود ته مار مونږه تاسو خیال راځي خدای دې نه کي هغه سات نن خو ته وای چې کروس دې ملک تراغه زب ورته ویل کم وایم په خیراله به ورته وایم روس هغه ورځ دې خدای نه راولي چې دې ملک ته روس راشي امين کروس راغه ته به خر او خزه به دې خړای د روس قانون داده سړی خر ده او خزه خره ده خر ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري او خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري والله کنه د کور مالک شناختی کارت او ایڈنٹی کارت به در سره هوټل ته بزیر روټای بخوري او مزدوری بکې د روس دا نظام دی دالار شه روسیانو نه تپوسو کوي په دې کابل کې چې روسیان راغلي دي په یو یو سیګریټ پسې د سپي غوندې منډي وي د سپو په یو سیګریټ پسې نو زما عزیزانو دا موایه چې خدای روس راولي الله دې روس د صفای هستی نه میټاو خدای دې روس تباہ او برباد کی او امریکا دې خدای هلاک کی امریکا غا ابلیس او هغه شیطان ملک دی ابله خبره ده چې زمونږ ماما ګاندی ډېر ورته څویل نه شو ځکه چې راشي نو یو ساس کې همونږ لم راشي ما یو مسله کړې وای چې د ابراهیم علیه السلام قرباني چې کړې و نو دا ګډوي غوښې چا وخوړې چېرته به ما اورېدلي بیا خلکو ما نه تپوسونه کول چې هغه غوښې چا وخوړې چې مولا نه به وکړ بیا هغه بجدګر مولا وخوړې هلکه دا دې څه غم جوړ کړی دی چې د ګډوري غوښې چا وخوړې ما مونږ څه خبرو چې چا وخوړې خو مسلې پته خو به کوو که نه اوس دا مسله پرېږدئ اوس دا مسله راونیسئ چې د سعودي عرب نه 15,000 ګډان راغه هغه غوښې چا وخوړې تاسو خیال هغه خو یو ګډوري او په مینا کې که نه دا 15,000 ګډانو غوښې چا وخوړې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے تاسو اگر بدبخت قوم نہیں ہے کاکا سے زیارت ته تلو ډېر راپسې و چې د هغې سالانه اجتماع د تبه پکې یو تقریر کې نو زه ورسونو مرسونو تقریرونو زما عقیده نه ده منم یې نه خو دې له په دې نیت لاړم چې بله موقع راته نه میلاویږي د بمبارۍ بس دا زیارت دی او دا مخامخ اجتماع ده او دا دنیا ناسته ده ځان مې پې پوره ملا کو په 1.5 لک روپۍ باندې د کاکا صاحب زیارت یوې میاشتې دپاره ټیکه کیږي په 1.5 لک روپۍ دا 1.5 لک روپۍ بیا په مختلف خلقو باندې د دې چې کوم اولاده ده په هغې تقسیمیږي په دې مسله ما پوه کوي چې زیارت په 1.5 لک روپۍ ټیکه کېده څه معنا ده په دې مې پوه کوي چې په زیارت له چې بیا ورننوتم داسې ډېری د لوټونو پروت په دې مې پوه کوي چې د زیارت پیسو ته څه حاجت دی بیا د زیارت نوسي وګوره کروڑپتیان او اربپتیان دي د هغې ورته څه حاجت دی بیا د اسلام نه تپوس کوي قرآن او حدیث نه
چې د قبرونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې څنګه دینه به زمون خزي څوک منی کوي دینه به سړی څوک منی کوي یو نیم لک